ان اولیاء ندی دوستان دا اللہ ندی شو اللہ نرست اثباتی الا المتقون کہ دا خدای دوستانی نو کم پرہیزگار نو چه پرہیزگار نہیں گیره خرائی شراب سکی چرسون بنگون کئی او دا تک منز نکی او چسو کی دا مریدان دا تپوز گنوی چی یہ خدا کی بخشی ہوئی ہیں یہ خدا کی بخشی ہوئی ہیں دیتا منز معاف دے نو دا ولی کی دیشی اہل سنت و جماعت دا دی مکمل رد کئی اس کے ردانوی چی چرسیان بنگیان شرابیان بیل مازا دا اولیاء اللہ دی دا پیران دی دا خدای دوستان دی دا پا اہل سنت و جماعت پوری پراپیگنڈا دا اہل سنت و جماعت پانی تہمت تے دا پا اہل سنت و جماعت عقیدہ مانی تور داغ دے آغا خلق چی بی شریعت دے نون چتا مغیت پیران نشوے دے او الحمدللہ زمین پیران صاحبان با شریعت ہم دی او با عملہ ہم دی شیخ گل صاحب تو ہو رہے باغ کنڈے بابا جی صاحب تو ہو رہے درداج پیر صاحب تو ہو رہے نور پیران صاحبان تو ہو رہے دا شکل صورت نم پشریت برابر دا عمل نم پشریت برابر تقوی و پرہیزگاریم پا کی بدر جاتم علم خدای پاک دون ورکوے چھ بلت سبق کی و مدرسین دی نو اہل سنت و جماعت تکسوگ پدے باباگانو کی چھ دا کم چرسیان ناس کی او بیا چینلو والزی و پاغی پسی آغا خپل چینلی گرزی او وی جدید دعای قنوت و منز نور دی او دا چرسون اسکی و اغیم و تبیا دا خپل بے علمے پا جبان دیوئی چنا عبدالرحمن بابا ہم دا سکریو داتا سے ہم دا سکریو مونگ دی یکسر رد کے مونگوی چھ ندغ پیران دی ندغ صحیح مولیدان دی ندی دا عقیدی دا اہل سنت سر سکارشتا دا ای دا چرس و زینیش جو دقل تکیس کی دا بند و زینیش تا دقل تکیس کی صحیح شوا او گویا چی دا ای دا خوراکی زینیش تا ہم دقل تکی کئی دغی او زین مندرے رے چاگل تکی دی خوراک کئی او کسوک داوی چون دا خلق و دغل تا چیر روڑے وری ورکی نمونگوی خدای پاک کافران لوری چیر روڑے و رزق ورکی او جامع پیزار و لور کی ولی دا خدای پاک قدرت دا نرے چی کریا دا سمر کافران چی دی دا ټول د دلوګي نمړکی او دا سزا دی ورکی خدا دنیا دار الامتحان دی په اولیاء کې جمالی او جلالی شتا او رب لا یزالم د دې خیال ساتي ذکر دغه ته مون پیران نو پیران کوم ته وي الا المتقون چاغه بسي پرهیزگار وي ولكن اکثر لا يعلمون وما كان صلاه عند البيت او نو منزدی پنځ د بیت الله شریف البیت کی الف لام وزیری عند بیت اللہ الا مکاءن مگر شپیلی وال و تصدیا او لا سن پرقوت یا زبداوی مچ کې د باباګانو دغه ملنګانو سو کوئی جالته کې دې ملنګانو په خوا کې د باباګانو په خوا کې د چرسونو بنګونه کوي نو دا د خدای د کور په خوا کې چې بدی په بربنده توافونه کول او د خدای د کور په خوا کې چې بدی لاسونه پرقول او د خدای په کور کې چې بدی ډبل شپیلی والو دا موکا یو قسم شپیره تاسو ته هم چې دا کم شپیره دي او دې ته بدی سوي دې ته بدی مونږ دې ته بدی خافي دی دې ته بدی خامل وي الله فرمایي نه دا اولیاء نشي کېږي اولیاء کم دي ان اولیاءه الا المتقون دا اولاد او الله دوستان به صرف پرهیزګاران موکا دا شپیره چې دا د یو لاس او د بل دا دوه ګوتې را جمع کېږي نه او په دې دا ژبه واړې به او په هغې باندې بیا د هغه مخه د هوا زور وکړي ټیک شو که نه نو د دې نه چې کم اواز ځي هغې ته صفیر وایي هغې ته صفیر د مرغۍ په شانتې یو سوری وي یو تیز اواز چې کومه دی نو هغه دي کوي او دا تصدیق تصفیق دی لکه څنګه چې زنانه په وخت د هغه کې گویا چې لمونځ کې څوک یې مخې ته تېرېږي یو لاس په بل لاس باندې راکاږي
نو دغه رنګ دی خو به داسې پړق نه کو دی خو به داسې کو لہذا اوس چې دا کم تادیا بجانا په جلسو جلوسونو کې کیږي د دې نه منع پکار ده دا د کافرانو کار دی او هغوی به دې ته عبادت وي نو ډېر خلک به ناروا کار اوس پیلې مونځ دی لاس پکول مونځ دی او خدای څه وایي وما کان صلاتهم عند البیت ادي چې به مونږ ته بیت الله په خوا کې مونځ کړو نو هغه به څه مکاء و تصدیه هغه به شپېرې والو لاس پکول به نو که څوک د بابا په خوا کې کېني او چرسونه بنګونه سکي او بیا وي چې هم دا کار نیکي ده نو خدای پاک دې ته مونځ وي نه نو موږ د دې کارون تم خرایو چې د چا ذمہ داری ده بس هغې په کار ده چې هغې دغه ذمہ داري پوره کړي او دا باباګان د دې چرسیانو بنګیانو نه او د دې شرابیانو نه او د دې جوارګرو نه او د دې خلقو نه خالي کړي نو ګویا اهل سنت و جماعت په دې باندې ټول زیات خوشحاله دی